الرحمن الرحیم. ګوره چې ماشوم که د مینګه واحد تثنیه باندې پوهې کړم، د دې نه پس به د مینګ ووایو بچې چې د دې تثنیې نه به ته جمع څنګه جوړوې. نو لومبې دې خبرې باندې پوهېږو که نه چې دا جمع په دوه قسمه باندې ده، یو جمع مکسر ده او یو جمع سالم ده. نو ورته به وایو چې جمع مکسر دې ته ووایه چې په دې کې د واحد دا بنا ماده شوي، یعنې دا کوم ترتیب سره چې د واحد نه دا صیغې را روانې نو دغه ترتیب ته دې ماشي. لکه مثال ورته مونږ ورګورئ خالدون، خالدان، خالدون، نو ښکلې په ترتیب سره را روان دي. ناصرون، ناصران، ناصرون، مسلمون، مسلمان، مسلمون. وګورئ لکه ورته وایو چې کلمون، کلمان، نو اقلام شو. کتابون، کتابانی، نو کتابونه نه شو، هغه کتبون شو. نو چې کله د واحد دا بنا مات یعنې دغه ترتیب مات شو، دغه ښکلېوالی په دې کې مات شو، نو دې ته به مونږ څه وایو؟ دې ته به جمع مکسر وایو. صحیح ده. نو په دې کې به جمع مکسر کې به چې کوم دی نو دې سره مونږ اجرا وکړو چې بچې دا واحد دی، تثنیه ده، جمع ده. اوس جمع کومه جمع ده؟ جمع مکسر ده او کو جمع چې کوم دی نو سالم ده. نو چې دې کله جمع مکسر وپېژندله څه لږ اجرا به ورسره وکړو، نو د هغې نه پس بیا جمع سالم ته راولو. ورته وایو بچې چې جمع سالم و هغه په دوه قسمه باندې ده، یو جمع مذکر سالم ده او یو جمع مؤنث سالم ده. نو ورته وایو چې جمع مذکر سالم ده چې دا کم واحد دی د دې واحد دی اخره کې چې و نونو لګي هم دې نه جمع مذکر سالم جوړ شلو. لکه مسلمون، مسلمون. او چې مؤنث سالم دی جوړو نو د واحد دی اخره کې به موږ الف وتعلقو، لکه د مسلمون، مسلماتون. نو د دې نه پس به چې کوم دی نو ماشوم موږ څه کړو؟ بیا به دغه ته راولو، اجرا ته بیا راولو او په بورډ باندې یا په تسلونه باندې چې کوم دی نو اجرا به ورسره وکړو. لکه ګورئ دا مسلمون بچې ووایه، مسلمون چې کوم دی نو څه دی؟ واحد تثنیه جمع کې واحد دی، ښه تثنیه دې جوړه کړه مسلمانې، او د تثنیه چې کوم دی نو جمع جوړه کړه، جمع مذکر سالم دې جوړ کړه، دې وایي چې مسلمونه. نو ګوره اخره کې ورسره وو نو دی ورسره ولګو. ښه بچې د دې مسلمونه نه چې کوم دی نو اوس جمع مؤنث سالم دې جوړ کړه، نو دې مسلمون سره به دې اخره کې الف وته ولګي، دا به څه شي؟ مسلماتون به شي. همدې طریقې سره چې څومره اجرا ورته تاسو کوئ په ټولو کې به چې کوم دی نو ورته څه وکړئ؟ هغه د بوسونو به دې وکړئ. مسلمون، مسلمانی، مسلمون، مسلماتون، ناصرون، ناصرانی، ناصرون، ناصراتون، خالدون، خالدان، خالدون، خالداتون. نو په دې طریقې سره به ورته د تسهیلونه وایي خپل ځان نه چې کوم دی مثالونه راوړلی او د واحد نه تثنیې او تثنیې نه جمع او بیا جمع مذکر سالم دی او جمع مؤنث سالم دی. نو هغه ورته دې بیا وایي چې جمع مذکر سالم به په دې پېژنو چې اخره کې به و نون راغلی، مؤنث سالم به په دې پېژنو چې اخره کې به الف وته راغلی. نو په دې دوو جمعو کې بیا چې کوم دی وچلو، بیا به جمع مکسر ته راولو. بچې وایه کلام چې کوم دی نو څه دی؟ جمع مکسر ده کو جمع سالم دی. جمع مکسر ده ولې دې کې د واحد هغه بنا ماته شوې ده. کتبون جمع مکسر ده کو جمع سالم دی. جمع مکسر ده ولې هغه ترتیب او بنا پکې ماته شوې ده. کتابون نه کتابان نه کتابون هم دې جوړ نه کړو، کتبون هم دې جوړ کړو. نو دې طریقې سره به دې سره څه وکړو؟ اجرا به ورسره وکړو. د دې نه پس به چې کوم دی نو بیا راولو او ورسره به ترکیب چې کوم دی نو وکړو، ورسره په هغې کې بیا اجرا وکړو. ګورئ هذان کتابان لومبې ساده ترکیب و، هذان مبتدا، کتابان خبر، مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه. هذان کې مو ورسره اجرا وکړو، مورب کوم مبني کتابان کې کتابان مورب کو مبني دي، مورب دي، معرفت کو نکره دي، نکره دي، مذکر دي کو مؤنث دي، مذکر دي. ورپسې به څلورم اجرا واحد تثنیه جمع کې به چې څه دي؟ تثنیه دي. ولې دا وپېژنده؟ علامه د تثنیې به کې څه دي؟ الف ونون اخره کې راغلی دی. دغه شان په هر ترکیب کې به چې کوم دی ماشوم سره څه کړو؟ هم به دې ترکیب سره اجرا کړو. مسلمونه دا وګوره مورب دی کو مبني دی، مورب دی، معرفت دی کو نکره دی، نکره دی، مذکر دی کو مؤنث دی، مذکر دی. او واحد تثنیه جمع کې چې کوم دی نو څه دي؟ نو واحد دی تثنیه ده، جمع ده، جمع ده. کومه جمع ده؟ جمع مکسر ده کو جمع سالم دی، جمع سالم دی. جمع سالم هم بیا دوه قسمه وایي، جمع مذکر سالم دی کو جمع مؤنث سالم دی. جمع مذکر سالم دی ولې نه وپېژنده چې جمع مذکر سالم دی؟ ووایي چې اخره کې و او نون راغلی دی. نو مسلمونه دې جوړ شو. دغه شان صالحونه، دغه شان صالحاتو، قانتاتو، ناصالحاتو چې کوم دي نو څه دي؟ جمع مؤنث سالم دی. بچې به څه ته وپېژندو چې دا جمع مؤنث سالم دی؟ په دې باندې مو وپېژندو چې اخره کې الف او تا راغلی ده. نو په دې الف او تا باندې به څه کوو؟ دا جمع مؤنث سالم به چې کوم دی نو پېژنو. نو دې طریقې سره ماشوم جلول دی او د هغه د ذهن نه چې کوم دی نو کار اخیستل دي او اجرا ورسره کول دي. نو انشاءالله ولې چې کوم دی نو ماشوم به څه شي؟ هغه وخت ښکلې طریقې سره کوم دی نو روان به شي.